बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड्स की ताउस ता हर कले वयु ګران کوتونکو 13 ورځ په ګلګت بلتستان کې د قانون سازي اسمبلی لپاره چې کوم دریم انتخاباتو هغه ترسره شو. په دغه انتخاباتو کې یو سیز ولیدل شو چې پای کې د خراب موسم باوجود د واورو او د باران باوجود هم په ګڼ شمیر کې خلک راوتل او د چې کوم د حق او د ووټ هغه استعمال کو. پای کې زنانه او ماشومان سره چې کوم بیخي مشرانو د زیات عمر مشرانو زنانه او پای کې نارینه هم هغه هم راوتل او په ګڼ شمیر کې هغه د خپل حق ووټ چې کوم نو هغه استعمال کو. تر دې دمه د نتایجو تر مخه پاکستان پیپلز پارټي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی او آزاد امیدواران چې کوم دي نو هغه ته په نورو پارټیانو باندې برتري چې کوم ده نو ترلاسه ده. دغه انتخاباتو کې دوه پخواني وزیر اعلی چې د یو تعلق د پیپلز پارټي سره دی او بل د مسلم لیگ نون سره دی هغې دوانو ته هم شکست شوی دی. اوس چې کوم آزاد امیدواران دي آیا دا ټول به په پاکستان تحریک انصاف کې شاملیږي او چې که دغه شامل نشي نو بیا پاکستان تحریک انصاف ته په حکومت جوړولو کې به څه مشکلات وي که نه به وي. د پیپلز پارټۍ هم آزاد امیدواران چې کوم دي که دغه شامل شي دغه شانې که مسلم لیگ نون د هغې سره شامل شي نو آیا بیا پیپلز پارټي چې کوم ده نو هغه په دا کې په د حکومت جوړولو په پوزیشن کې راتلی شي. او بل ګلګت بلتستان په اړه دا ویلی کېږي چې هلته دا یو روایت دی چې کومې پارټۍ په وفاق کې حکومت وي هغه پارټي په ګلګت بلتستان کې هم حکومت جوړوي. نو دغه روایت چې کوم دی نو دا روایت ولې دی او دغه شانې د ګلګت بلتستان چې کوم دی کومې لوی مسلې دي چې هغه څه دي او دغه که مخکې حکومتونه وو پیپلز پارټي وه د هغې پسې بیا مسلم لیگ نون او اوس پاکستان تحریک انصاف چې اوس هغې ته لیډ ترلاسه شوی دی. آیا دغه چې کوم مسایل دي د هغې دا مسایل به حل شي او که نه په دې ټولو باندې به نن پروګرام کې خبرې اترې کوو. موږ سره موجود دي د پاکستان تحریک انصاف رهنما عرفان سلیم صاحب د هغې سره دی ګوهر انقلابي صاحب چې تعلق یې د پیپلز پارټۍ سره دی او فضلالله داودزی صاحب چې د مسلم لیگ نون سره تعلق دی. تاسو درې ورته پروګرام کې هرکلی وه. د ټول اول راځم عرفان صاحب ته. عرفان صاحب تاسو چې کوم موجوده هلته پوزیشن دی تر دې دمه 9 سیټونه چې کوم دي نو هغه پاکستان تحریک انصاف ګټلي دي او دغه شانې 7 سره آزاد دي چې دغه چې کوم اوس ستاسو را روان لی عمل دی دغه آزاد امیدواران چې دي هغې سره ستاسو په کومه طریقه سره رابطې شوي دي نه دي شوي کېږي به نه به کېږي ستاسو لی عمل به صحیح او څه مشکلات خو په حکومت جوړولو کې تاسو ته نه وي. ټولو نه مخکې خو ارشاد صاحب یو ځل بیا ډېره مننه د رابللو او څنګه چې تاسو وویې چې دې وخت کې چې کوم تازه ترین صورتحال دی د هغې مطابق افیشل ریزلټس مطابق 9 سیټونه پی ټي آی چې کوم دی په ګلګت بلتستان کې ګټلي دي او دا هماغه بیانیه ده چې کوم پاکستان تحریک انصاف چیرمین او وزیر اعظم پاکستان عمران خان هغه بیانیه چې بھئی د ملک کې انصاف په دې ملک کې احتساب او په دې ملک کې چې کم دی یو والی او یو برابري په سطح باندې به چې کم دی مونږ به خپل یو نظام به قایمو. نو هغه شان ګلګت بلتستان خلکو هم د پی ټي آی په هغه اواز باندې په هغه منشور باندې لبیک وکړلو او د الله په فضل باندې ډېر ټیک ټاک طریقې سره میجارټي ورکړله چې ټولو ته ښکاري. باقي چې کوم آزاد امیدوار دي هغه زه به دا ووایم چې زموږ د خپل د پارټۍ پکې څلور داسې خلک دي چې هغه زموږ عهدیدارانو خو هغوی ته ټیکټس ملاو نه شول په ټیکټس ډسټریبیوشن کې څه داسې موږ نه زه به دا اکسپټ کوم چې موږ نه زموږ د پارټي نه یا زموږ کم پارلماني بورډ هغه ټایم سره ګراوند ریالټیز ته ونه کتل او موږ نه دا غلطي وشوله او چې کم څلور مې په دې وو کې چې کم څلور کسان دي ګټلي دي هغه د پی ټي آی کینډیډیټس وو او ان شاء الله تعالی عزیز دا امید لرو چې هماغه د پی ټي آی فیسز دي ان شاء الله تعالی عزیز پی ټي آی ته بغیر د څه ډیمانډز او بغیر د څه دغه به ان شاء الله تعالی عزیز پی ټي آی کې به واپس په دې کې به دغه کېږي او ان شاء الله تعالی عزیز پاکستان تحریک انصاف ته به هیڅ قسم داسې مشکلات به نه پیش کېږي په ګلګت بلتستان کې حکومت جوړولو لپاره. صحیح ده ټیک شو. ګوهر صاحب په 2009 کې چې کله انتخابات وشو نو پاکې د پاکستان پیپلز پارټۍ 14 چې کوم دي نو هغه هغې ګټلي وو سیټونه او شپږ چې کوم دي نو هغه ورته مخصوص نشستونه میلاو شوي ټوټل شلو. بیا په 2015 انتخاباتو کې ستاسو 3 ممبرانو اوس یو ځل بیا چې کوم دی نو ستاسو هغه شان اعتماد په تاسو باندې خلکو ونه کړی شو او صرف 4 سیټونه دا وخت چې کوم دی نو تاسو ګټلي دي. آیا دغه خلک چې کوم دي تاسو باندې ولې اعتماد نه کوي؟ تاسو حکومت هلته راغلی و په کار چې هلته په
تاسو کارونه خامخا کړي ظاهري خبره دومره په حکومت کې سړی راشي دا خلک ولې په تاسو اعتماد ونه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ارشاد خان. سو پورې چې د ګلګت بلتستان د الیکشن خبره ده پاکستان پیپلز پارټي همیشه په دې وطن کې یو خبره کړې ده چې دې وطن کې د اقتدار دپاره د ولس د رای احترام وشي. آزادانه منصفانه انتخابات زمونږ د 77 نه ډیمانډ دی او همیشه هم دا ویلي دي او چرم د بیساکو ته چرم د چا مدد ته چرم د داسې خلکو ته نه دي کتلي چې موږ سره د څوک هیلپ وکړي او موږ د په اقتدار کې راولي. موږ په پاکستان کې یو آزاد خودمختار ډیموکریټک سیستم غواړو. دا هغې نظر سره که تاسو ګلګت بلتستان کې د 13 یو میاشت نه کتلي د 20 ورځو د 20 ورځو نه تقریبا زمونږ چیرمین بلاول بټو زرداری صاحب موجود دی. تاسو د هغه الیکشن کمپین وکړو. تاسو په دې 25 ورځې کې د څومره انکر پرسنز رایز وکړو چې پاکستان پیپلز پارټي په دغه ګلګت بلتستان کې په ټاپ باندې ده. اول نمبر باندې به دا راځي، سیکنډ به مسلم لیگ نون راځي، تھرډ به پاکستان تحریک انصاف راځي. خو د بده مرغه مونږ چې د کومو حدشو اظهار مخکې کړو او هغه کمی کسی چې الته روانې وي د وزیر اعظم تګ په داسې حالاتو کې چې الته الیکشن کمپین شروع دی، الیکشن اناونس شوی دی او هغه ځي او د یو داسې صوبې اعلان کوي چې هغه جوړولی په خپله نشي. هغه چې څنګه د جنوبي پنجاب د صوبې اعلان کړی هغسې یو اعلان کوي. د هغې نه پس تاسو وګورئ چې کله هغې ته دا پته لګي چې پاکستان پیپلز پارټي د دې صوبې الیکشن ګټي نو د دې ځای نه وزیران لیږي، ای باقاعده یو داسې کمپین چلی، اعلانات کوي په اربونو روپۍ او خلکو ته ډایرکټ وایي چې تاسو څومره زرګونو باندې ووټ واچوم دومره میلیونه روپۍ به موږ تاسو ته په هغې په بدل کې درکوو. بیا په الیکشن کې چې پرون کم دغه وشو، کم ریګینګ وشو، کم طریقې سره زمونږ کینډیډیټ په زوره لکه تاسو وګورئ 3 زمونږ داسې کینډیډیټ دی وخت کې موجود دي چې هغه زمونږ په دغه کې په ګلګت 2 کې زمونږ کینډیډیټ ته جمیل چې هغه پرون تر 2 بجو پورې په 600 یا 650 ووټ باندې ګټي او هغه سار په 2 وټه باندې وایي چې تابعله بل ته ورکېږي. دغسې په سکردو کې او دغسې په ګانجې کې 3 سیټونه زمونږ ګټلي شوي په زور د شپې زمونږ نه اخیستی کېږي. نو موږ چونکې د آزاد الیکشن دپاره یو سټرګل دی او موږ هغه جاري ساتل غواړو. موږ ورته دا ویلي ومو چې ګلګت بلتستان کې ګوتې مو اخوئ، پاکستان پیپلز پارټي یو ذمه داره پارټي ده، چارې نه غواړي چې په دې وطن کې د انارکي شي، د سیستم ته د خطره شي. تاسو موږ مه مجبوروئ، موږ په پاکستان کې چرې هم نه غواړو چې موږ څوک چیلنج کړو. خو که په دې طریقه باندې تاسو پاکستان پیپلز پارټي یا نور سیاسي جماعتونه دیوال سره لګوئ نو نن چې کومه بیانیه په پاکستان کې نور جماعتونه شروع کړي ده نو بیا تاسو نور خلک هم مجبوري چې هغه بیاني طرف ته لاړ شي. موږ بالکل دغه الیکشن ریجیکټ کړی دی. چیرمین زمونږ ناست دی د ګلګت ډیپټي کمشنر مخې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ د زرګونو کارکنانو درنه شروع ده. موږ چې تر څو پورې په ګلګت بلتستان کې کم زمونږ سیټونه دي او واپس موږ ته نی میلاو یو ووټ کاونټ شوی نی، یو ووټ کتل شوی نی، تر هغې پورې به موږ کتن دغه ځای نه پاتې. ټیک دی جی. فضل الله صاحب تاسو د دې پیپلز پارټي چې په کم 2009 کې کوم پوزیشن و تاسو هغه په 2015 کې و چې تاسو 14 سیټونه او د 14 سیټونو باندې یوازې هغې تاسو حکومت جوړ کړی و، اوس صرف تاسو 2 نشستونه په دا کې راغلل. آیا دغه عوام چې کوم دي تاسو چې کومه بیانیه مخې ته راوړله آیا دغه عوامو دغه ستاسو بیانیه مسترد کړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ګوهر انقلابي خبره وکړه جی دلته خبره دا وه چې کوم غیر جانبداره ذرایع دي، کوم بی بی سی او نور ادارې دلته راغلي وي او هغوی کومه سروې دې ځای کې کړې وه. جی بیا دلته تاسو به کتلي چې د مریم نواز کومې جلسې شوې وې او بیا دلته داسې یو عجیبه غوندې خبره وشوه چې د مسلم لیگ نون مې امیدوار ته په یو پولینګ سټیشن باندې یو ووټ میلو شوی دی او هغه چې کله هغه پولینګ سټیشن ته ورسېده په سونو خلک چې دی د هغه راتاو شو هغې یعنی حلفي ورته دا وایي چې موږ ووټ تا ته درکړی دی هلته د هغې یو ووټ پروزي او دا یو ووټ چې کوم و دا په اصل کې و دغه چېرته غلطي خو نه وه کلریکل غلطي دا هم کیدای شي چې کلریکل غلطي دي دغه کړې وي او هم وروسته هم ختم کړي یعنی اختیار خو دې سره دا خبره هم شته دی. خو زه دا خبره کوم چې د ګلګت بلتستان چې کومه آئینی حیثیت دی نو عسکري قیادت حکومت او اپوزیشن د دې یو مشترکه میټینګ شوی او هغې کې دې دا خبره کړې وه چې دا د ګلګت بلتستان د صوبې حیثیت چې دی دا به موږ دې وخت کې ځکه نه چېړو چې دی کې موږ د آزاد کشمیر حکومت چې دی دا په اعتماد کیلو د آئینی
ډېر زیات په دې کې مشکلات دي نو خبره دا شوې دا موږ تر پورې د دې اعلان نه کوو تر څو پورې چې آزاد کشمیر حکومت او د قانون ساز اسمبلی هغه موږ په اعتماد کې واخلو خو وزیر اعظم فوري طور باندې د خپل د هغې مخالفت وکړو او اعلان وکړ نو ډېر د افسوس غوښتنه خبره دا ده چې د پکار دا چې اپوزیشن داسې یو کار کړی نو وزیر اعظم راغی او هغه دغه اعلان وکړ د عبوري دغه دویمه خبره دا ده چې هغه ځای کې کم پوسټل بیلټس دي نو په یو حلقه کې 1000 پوسټل بیلټس چې کم دي نو هغه داسې دي چې خلک ګرځېدل چې موږ خپل ووټ کاسټ کوو او په هغې کې د دکاندارانو پوسټل بیلټ هم جاري کړی شوي دي په هغې کې د طالب علمانو پوسټل بیلټ چې دی نو هغه هم جاري کړی شوي دي او کومه چې تاسو خبره وکړه چیرې د مسلم لیگ د حکومت په وخت کې 15 سیټونه نو دا په ریکارډ باندې موجود ده چې کله د مسلم لیگ په حکومت کې دلته کې انتخابات شو نو دلته د انتخاباتو د اعلان نه بعد نواز شریف هلته تللی دی او نه یو وفاقي وزیر هلته تللی دی دلته خو وفاقي وزیران هلته موجود او هلته مطلب دا چې بازار د رشوت هم ګرم و بازار د نوکرو چې کم دی د هغې افرونه هم شروع او ورسره چې کم دی د ووټ په بنیاد باندې د ترقیاتي فنډونو اعلانونه هم کېده چې څومره ته ماته ووټ راکړې هغومره زه تا ته ترقیاتي فنډ در کوم نو دا خو هغه تاریخي ریګنګ چې کم دی کړی دی نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې اوس دې وخت کې ټول اپوزیشن چې کم دی نو دغه د دوی دغه مسترد کوي او که غیر جانبدار ذرایع باندې د دې تحقیقات وشي زما په خیال باندې دغه ځای کې یعنی د مسلم د تحریک انصاف پوزیشن هلته دا دی چې هلته دایي تنظیمي ډانچه هم نشته یعنی داسې ګلګت بلتستان دی که دا ما ملګری ناست دی که دی وایي دغه ځای کې د دوی صدر څوک دی یعنی د دې الیکشن نه مخکې دلته د دې تنظیمي ډانچه هم موجود نه ده او یو داسې پارټي هغه راځي او زه خو بیا هم دا وایم د دومره ریګینګ باوجود هم مسلم لیګ 16 نشستونه په خپل حکومت کې اخیستي او د کرن پیپل پارټي په خپل دور کې دومره نشستونه اخیستي چې خلکو ور باندې اعتماد کړو د دې ریګینګ باوجود دي صرف 9 نشستونه اخیستي دي نو بیا اکثریت د ګلګت چې کم دی نو د دې د حکومت د کم کارکردګي ده هغه مسترد کړی ده ټیک دی جی عرفان صاحب دوه خبرې د دوی طرف نه مخې ته راځي چې یو د عمران خان صاحب چې کوم د صوبې اعلان کړی د عبوري صوبې پای کې آئینی سرو کاوټونه ستاسو په خیال او دغه اعلان چې کوم دا به په کومه طریقه عملي کیږي که دا بس یو څنګه چې سیاسي اعلانونه نور هم کیږي همدغه شان عمران خان صاحب هم یو اعلان وکړو ګورئ جی ګوهر انقلابي صاحب خبرې وکړې بیا فضل الله صاحب خبرې وکړلې هغوی وایي چې موږ دا الیکشن چې کوم په جی بي کې شوی دی او موږ ریجیکټ کوو جی د ټولو نه مخکې خو تاسو دا وګورئ چې هلته کې ټوټل سیټس چې کوم هغه 23 په 23 کې پی ټی آی 9 سیټونه ګټي اور د هغې نه علاوه چې کوم مطلب دا 11 تقریبا 14 سیټونه چې کوم دي هغه یا اپوزیشن ګټي یا پکې آزاد امیدوار ګټي نو که ریګینګ شوی وي نو بیا خو پکار دا وي چې مونږ داسې ریګینګ کړی چې کم از کم دا 2/3 اکثریت خو مونږ ته هلته کې ملاو شوی دا خو یو د دې جواب بل زه دا ویم چې دوی څنګه وایي چېرې زمونږ هلته کې کینډیډیټس لاست ټایم 16 سیټونه اخیستي نو دې پورې خو تاسو شپږ کسانو درولي ستاسو چې کم خلک وو یا خو هغوی پرېغوستل زمونږ د پی ټی آی په کینډیډیټس په حق کې هغوی دستبرداره شو باقاعده علی الاعلان د هغې ویډیوز شته د هغې چې کوم دی پروګرامز شوي دي باقاعده هغه ستاسو کینډیډیټس چې کوم دي خصوصا د مسلم لیگ نون هغه د پی ټی آی په حق کې چې کوم دی هغې دستبرداره شو عرفان صاحب دی وایي چې کوم حلقې تاسو ګټلي صرف هغې کې اعلان مطلب نور ټیک دي نور انتخابات ټیک دي بس بیا خو داسې راځي هغه دغه والا خبره وایي تمہارا کتا اور میرا کتا ټامی هغه والا کیسه ده که نه جي چې دی ګټلې وي بیا الیکشن چې کوم دی هغه صاف و شفاف و هر څه شوي دي هر څه ټیک دي او که مونږ وګټل نو اوس دی وایي چې یاره وایي دلته کې ریګینګ شوی دی ګورئ زه یو خبره کوم داسې ده چې مسلم لیگ نون چې کوم بیانیه جوړه کړې وه هغه د 2018 د الیکشن نه مخکې بیا د 2018 د الیکشن نه پسته او اوسه پورې چې دی کم دا یو نیم کال 2 کال دی خاموشۍ سره ناستو او یکدم په دی باندې چې کم دی یو الهام وشو او یکدم راووتل او ویناګانې شروع کړل چې دا چل دی دا چل دی دا چل دی ګورئ جی د ګلګت بلتستان خلک چې کم دی د ټولو نه پهله هغه بلکې ټول پاکستان خو خصوصا د ګلګت بلتستان خلک چې کم دي د وخت کې د نه مخکې د مسلم لیگ نون 15 کاله ګورنمنت وکړو بیا ورپسې چې کم دی پیپلز پارټي د هغې نه مخکې ګورنمنت وکړلو د هغې 2 وزیر اعلیګان چلو زه به دا ومنم چې یاره جي ریګینګ شوی دی په هر یو څیز باندې شي یو سړی چیف منسټر پاتې شي د یو صوبې او هغه الیکشن بیلی
چې هغه چیف منسٹر داسې وي چې هغه هر څه وي هغه چې څه غواړي هغه کولی شي د ټولې صوبې باچایي نوکرانې هغه ورکوي فنډونه هغه ورکوي نور ترقیاتي کارونه چې څومره کیدی شي هغه په خپل علاقه کې او په خپل صوبه کې کوي هغه دوه چیف منسٹر چې کوم دی هغه خپل سیټونه بیلی نو د دې نه دا ظاهریږي چې د دې هغه کارکردګي چې کم دی دینه مخکې پیپلز پارټي و بیا ورپسې د مسلم لیگ نونوس کارکردګي و هغه شان کارکردګي د دې نه صحیح ده. بیا ګوره جی زه د یو سیز دغه کومه قدر کومه ګوهر انقلابي صاحب دلته کې ناشته جی او یو پولیټیکل ورکر دی او د دې یو ډېر ټیک ټاک سټرګل دی بیا فضل الله صاحب هم ډېر خدایي د لپاره فضل الله صاحب د لپاره ډېر ګرانه د هغې اوس د جماعت اسلامي نه مسلم لیگ نن ته راوړېدلي دي نو هغه یکدم خامخا به ځان به شوکولو دپاره او ځان بلته کې چې دی ثابتولو دپاره به هغوی به دروغ رښتیا به ډېر به د کیسې کتارې به کوي خو زه ګوهر انقلابي صاحب چې کومه دا یو خبر وکړه چې بالکل یو ډیموکریټک پروسس وشو مونږ غواړو چې په دې ملک کې آزاد شفاف اور منصفانه الیکشن وشي که تاسو وایئ چې بی آزاد نه دی شوی منصفانه نه دی شوی او صاف سثره الیکشن نه دی شوی تاسو ماته زه د دې د پی ډی ایم چې کم دی د مونږ ته زوړ چې دا کم د 2018 الیکشن وشو یو پټیشن د دې په الیکشن کمیشن کې دی وخی یو پټیشن د دې په های کورټ کې وخی د یو پټیشن په سپریم کورټ کې وخی اوس هم کدی دا غنی چې را دا الیکشن ریګټ شوی دی د لاړ شي الیکشن کمیشن شتا الیکشن کمیشن باندې کې د आवाज اوچت کی لاړ دي شي کالته کې سوک نوري کورټس شتا د پاکستان سپریم کورټ شتا بقول د دی بقول د مریم نواز بقول د بلاول بوټو زرداری چې نن سبا چې کم د عدالتونه دي دا ټول آزاد دي او دی چې کم دی آزادانه طریقې سره فیصله کوي نو د لاړ شي الته کې او ثابت دي کی چې څنګه مونږه دا ویلو چې بھئی سلور حلقې کولاو کوي زمونږ چیئرمین سے په 2013 الیکشن کې بار بار دا ویلي چې سلور حلقې کولاو کوي تاسو ته به اندازه وشي هغه سلور حلقې کولاو شي تاسو ته ښکاره کېدل چې څه دغه بیا سپریم کورټ پورې کیس لاړو هلته کې سپریم کورټ ډیسیژن وکړلو چې شوی دا یا نه ده شوی مونږ هغه ایکسپټ کو مونږ چې بس ټیک ده 2018 الیکشن کې مونږ دوباره دا رالولو دی وی چې میجورټي نه ده ملاو مونږ چې څومره خپل سټرګل کړی دی مونږ چې خپل څومره منډه تړه والی شو یا زمونږ چې کم پارټي الته کې افیشلز دي چې هغوی څومره کمپین کولی شو د هغې نه زه دا منم چې د توقعات نه کم چې کم پبلک مونږ ته راوتی و د کم پبلک ریسپانس و د هغې نه کم مونږ دا سیټونه ګټلي دي د هغې وجه دا ده چې مونږ هلته کې په پارلیماني بورډ کې د ټیکټس ډسټریبیوشن دوران کې مونږ نه د غلطیانې شوي دي د هغې د وجې ادروایز زمونږ به 2/3 اکثریت ټیک دی چې ګوهر صاحب دوی خبره وکړه چې تاسو مونږ خو پی ټی آی والا وایي چې مونږ تلي وو څلور حلقو خلاف مونږ پیټیشن جمع کړو آیا تاسو د اوسه پورې چېرته پیټیشن جمع کړی که نه او یا تاسو دا ګڼئ چې دا ټول الیکشن چې کوم و په دا کې د پیټیشن ضرورت ونه ګوره جي داسې ده سو پورې چې د الیکشن کمیشن خبره ده د که تاسو کتلی نو وزیرانو هلته تقریرونه کول جلسې کولې اعلانات یې کو مراعات یې ورکول نوکرۍ اناونس کولې د هغې خلاف د الیکشن کمیشن فیصله نه ورغلې ګلګت بلتستان بلکې بلاول ته یې وی چې ته ګلګت بلتستان پرېږده ته دلته کمپین نشي کولی په اسلام آباد کې د هغې الیکشن کمیشن د بلاول خلاف پریس کانفرنس کوي دا خو د الیکشن کمیشن د امپارشل هغه دغه موږ ته مخامخ وو موږ دا وایو په دې صوبه کې موږ 2-3 پیټیشنز جمع کړي د ملکڼ او د بل ځای تر اوسه پورې د هغې تاریخ لا نه دی راوتی دا دلته کې د الیکشن کمیشن او په الیکشن کمیشن کې د پیټیشن ټولو خلکو ته پته ده چې په کوم طریقه باندې کیږي یو پیره چې الیکشن یې چاله ورکړه هغه بیا واپس نه دی راغلی هغه دی کړی دی کې نو د دی د ډیپټي سپیکر چې ناست دی دا 56,000 بوګو سوټونه د ثابت شو او هغه لړ سټې راواغسته او نن ناست دی هغه ته هم چې دی نو مطلب دا خلک ورته وایي سپیکر صاحب او متوجه کوي او هغه 56,000 د هغه ثابت شوي چې جعلي اوټونه پل شوي دي دویمه خبر دا ده چې موږ په ګلګت بلتستان کې دی وخت کې درېل کې موست چې زموږ فیورټ وي او موږ ګټلې موږ ټارګټ کړي دي هغې دپاره او موږ هر دروازه ټکو او هر ځای ته بځو موږ چارې نه غواړو چې موږ وایلنس ته لاړ شو خو موږ چې مخکې کوم حادثات د الیکشن نه مخکې زموږ چیرمین ظاهر کړي هغه حادثات ټول پوره وختل د تاسو وګورئ ما سره نن ما یو ویډیو د خپل دغه نه شیر کړی ده دا یو مثال دی ما تاسو ته ووایي چې د جمیل الکره د ګلګت ټور راواخلی تر شپې 2:30-3 بجو پورې په 6-6:30 موږ ګټو او سارې په 2 وټه باندې بهیلو دوباره داسې وګورئ یو ویډیو په دې دغه چلیږي ما اوس شیر کړه یو کس ناست دی د ښځو په پولنګ سټیشن باندې باقاعده چار چاپېره ګوري د ډېر لرې نه ویډیو شوی د ازي د ښځې نه سټیمپ پخلي او ډس
ورلې لګي او بیا راځي هغه ځای کې کینی او هغه د سکیورټي کسته الته کې گوهر سے پولیس اسٹیشنوں کی دن کم کسان یا زما ورجی کنه الته کې د وزیر اعظم د صوبې اناونس کولونه د وزیرانو د مراتو اناونس کولونه دنه تر هغه پورې چې سکیورټي څومره خلکو هغه باقاعده دغه د گورنمنت طرف نه انسټرکشن او الیکشن کمیشن اس اختیار نو الیکشن کمیشن کې اختیار وي هغه د وزیرانو باندې قانونا د غیر قانوني کمپاین هغه چلو دی باندې به پابندي لګولې و فرام دی فرست ډے څنګه درې سلور وزیران ګرځیو باقاعده غي اعلانات کوي او سره ما به پرې دې خبره ته خبره کوم بیا خیر عرفان صاحب تاسو به دې خبره منس کې الیکشن کمیشن باقاعده د پی ټی آی د پارا رول پلی کړی دی چې هغه د الیکشن ریک کې دا وګټي غنی د الیکشن نمخ کې تاسو وګورئ ماته ته غیر جانبدار ذرایع چې څومره دي د ګلګت بلتستان متعلق ستاپ دي دغه چې څومره انکرز راغلي دي هغه تبصره وګورئ پاکستان پیپلز پارټي په ټاپ باندې دا اخر کې هغه راځي درې سلور سټونو لا منګ دا وایو منګ چاري دا نه وایو چې منګ سره د سو هیلپ وکي منګ چاري نه دا نه وایو چې منګ د په بیساکو راشو خو منګ دا وایو چې چاري دا ملک چلول غواړي نو په دې ملک کې پولیټیکل فورس آزاد پرې دی خلک آزاد پرې دی غیر جانبدار د خلکو د رائے مطابق فیصله وکړي که د خلکو د رائے مطابق فیصله نه کیږي دا شی به انار کی تزي کما بیانیه چې پی ډی ایم کې زموږ سو جماعتونو جوړ کړي دا هغه بیانیه ته تقویت ملاويږي او په دې ملک کې به انتهایی خطرناک حالات پیدا کیږي ٹھیک دی جی فضل الله صاحب تاسو دا وایي چې تاسو کوم سیټینګ وزیر اعلی او هغه هم وبیلله دا سي گوهر صاحب خبر وکړه چې ځنی ریزلټونه داسې و چې هغه خو د شپې لیټ پورې او سهار پورې لاړل نو کېدای شي پای کې خو خطر و چې کېدای شي سر رد بدل پکې شوی اوسه پوری ریزلټ لیټ ته نه ورکړي بیا چې کوم وزیر اعلی خبره کوم دا غي ریزلټونه خو ډیر په وخت باندې ډیکلیئر شوی او دا غي دغه آیا په دغه 15 کال چې دی ټینه ورو دی دومره د خلکو له کار نه وکړي چې کم سے کم د وزیر اعلی کم سے کم غټلی وي زما په خیال باندې د اندای د پاره دا خبره کافی ده چې دوه وزیر اعلی چې کم دی نو هغه باوجود د دې چې دواړو وزیر اعلی ډېر شاندار کارکردګي پاتې شوې ده هغه دواړو بهلل دا بذات خود د دې خبره نه خده چې ریګ خبر پور شوې ده دویمه خبره دا ده چې دی وطنان د الیکشن د نامینیشن پیپر جمع کېدو نه بعد هغه باندې تاسو موږ ټول پویګو دا ګوهر انقلابي په ډېر ښه پویږي چې څنګه طریقې سره مطلب دا دی چې هغه تنا چې کم دی مجبور کړي شو هغه یې د مسلم لیگ نه یعنی پی ټی آی طرف ته هغه اړول او هغه باقاعده باز تنان اوماغه د مسلم لیگ تنان چې د پی ټی آی یعنی کوم بیانیه د زه په دغه باندې نه پوهیږم چې اوماغه تنان چې کم دی ایته ټیکټ ورکړي او هغه باندې چې هغه سیټونه دی وګټل خو ورسره خبر اصل کې دا چې دلته یعنی حفیظ الرحمن چې کم ټایم دی سید مهدی شاه په خپل ټایم کې خپل کارونه کړي خطر کې هدف به حاصل کړي چې دغه حفیظ الرحمن په ټایم کې په ګلګت کې تاریخي دغه چې کوم د امن او امان قائم شوی دی فرقواریت ختم شوی دی ترقیاتي کارونه شوی دي خو اوس کوم د دې دغه ته ګورو دا اوس دا پی ډی ایم چې کوم دی دا هغه موقف صحیح ثابتېږي چې دا خلک چې کوم دی دا الیکټډ نه دي دا سلیکټډ خلک دي د دې اوس دا نه پوهېږم چې د ګلګت عوامو آخر په کوم بنیاد دی لوټ ورکړی دی آیا ګرانی په دې ملک ختمه شوې ده آیا دی چې د 50 लाख کورونو کم اعلان کړو هغه پوره شوې ده آیا هغه نوکرای خلکو ته ورکړی شوې آیا په دې ملک امن او امان راغی آیا د خلکو د تعلیم صحت راغی آیا خلکو ته چې کم دی دلته د غنم کوټه ولا بحال کړل کنه جی غنم کوټه ولا بحال کړل د غنم کوټه بحال شوې ده دلته مطلب چې 650 باندې کم د بوره د علوم ملاوي ده هغه 1200 شوې ده بالکل جی صحت انصاف کارت منظوري شوی ها صحت انصاف کارت مطلب دا په 20 کروڑ عوامو کې صحت انصاف کارت څومره خلکو ته ملاويږي ټول دا غزان لچې دی په ذات خود مطلب دا چې د په کار خدای چې هر شهري ته دغه ملو شدي کې د صحت انصاف کارت ضرورت نشته په کار خدای حکم چې 10 روپیا پرچه وا اده دی په ګورنمنت کې 100 روپیا ته ورسېده نو مطلب دا د یو غریب د لپاره چې کم دلته کې شاید زما په خیال جون تیرولم د دې په حکومت کې ګران شو او په دغه حالاتو کې بیا دی راځي دی چې نه موږ ته عوام ډېر لوی منډیټ راکړي نو دا خو بذات خود اور منډیټ دی نه ټیک دی جی فضل الله صاحب خبره ترې زموږ رواني ګران غوښتونکو پروګرام کې وړه شانتي دماغ لو پس راځو موږ سره اوسئ
د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو د ګلګت بلتستان چې کوم انتخاباتو د هغې په اړه باندې زموږ خبرې اترې روانې دي. عرفان صاحب تاسو لږ دا وایي چې کوم داسې عواملو چې هغه دا خلک تاسو خپل طرف ته اټریکټ کړل او هغې 9 سیټونه تر دې دمه چې کوم دي تاسو ګټلي دي او اوس را روان چې کوم ستاسو د هغې دپاره داسې صحیح اجنډه ده چې د هغې دا کوم غټ غټ مسایل دي تاسو وایي چې دا به موږ حل کوو؟ ارشاد صاحب داسې د فضل الله صاحب او ګوهر انقلابي صاحب خبرو کړله جی دوی وی چې جی الیکشن کمیشن خود مختار نه دی او الیکشن کمیشن کې دا مسلې دي. الیکشن کمیشن چې دی هغه ملاو پی ټی آی سره او هغه بلاول بوټو زرداری ته صرف دا وی چې ته د دې ځینوزه حالانکه هغه ټولو د پاره او صرف یو د پاره نو خبر به تاسو ټولو به هم کتلی. زه دوی ته د دې ځینه پکار دا چې دا مسلم لیگ نون تقریبا او دی په شریک باندې په دې پاکستان کې تقریبا 52 سال حکومت وکړ په شریک باندې چرته په سند کې چرته په پنجاب کې او چرته په پاکستان کې. زه دای نه صرف دا ډیماند کوم چلو مونږ خدا فرست ټایم په سنټر کې دا راغلو او د 2013 نه زمونږ یو دغه سٹارټ شولو. زه دای ته دا ویم چې دای تیر په دې 52 سال چې کم دی دا گورنمنت کو په هغه دوران کې دی سکول د دې 2/3 میجارټي دی ته ملاوه د دې په صوبو کې حکومت او د دې په مرکز کې حکومت او د دې سېنات چیرمن د دې د سپیکر قومي اسمبلی د دې صدر پاکستان د دې راغلي دي غټ غټ مشران د دې راغلي دي او خه تکړه خلک هم پکې راغلي د هغه ټایم په الیکشن کمیشن کې اصلاحات ولې نه اوس هم کدی دا وایي چې دا پی ډی ایم دا وایي زبداویم کدا پی ډی ایم دا خبره کوي چې جی دا الیکشن کمیشن چې کم دی چلو دا یو 1 پوینټ ایجنډا واخلي او را دي شي په اسمبلی کې د کینی او ودی وي چې ورجانه مونږ په دې دغه کې چې کم دی اصلاحات کوو په الیکشن کمیشن کې د دې نه چا منع کړی دي که مونږ یې منې کوو مونږ به ایکسپوز کیږو که دی سره دی وخت کې میجارټي ټیک ده زمونږ سره ده خو 10 میجارټي ده دی راشي دی سره مخ ټیک ټاک میجارټي ده څومره چې د پی ډی ایم پارټیان دي دی راشي په اسمبلی کې دی وای چې په دې الیکشن کمیشن کې دا مسلې دي دا ډیفیشنسیز دي دا خود مختار کول غواړي دا عدالتونه چې کم دی دا آزادول غواړي دا دغه چې کم دی دا نور ادارې چې کم دی وي بکول د دې چې مداخلت کوي دا غینه چا منې کړي چې پاغي کې دی قانون سازي نه کوي را دي شي قانون سازي دیو کی کنه مونږ خو پاغي کې ویلکم کوو چې په کوم ځای کې ګوره جی چې د پاکستان او د پاکستان د ولس خیر وي چې پاکستان او د پاکستان د ولس منل کیږي چې د هغې د ازادي اظهار رائے ازادي وي هغې ته د هر قسم ازادي وي چې کم یو عام شهري ته په ډیولپ کنټریز کې حاصل دی نو را دي شي د هغې نه خو چا منې کړي نه دي صحیح ده چیرې دی دا وایي چیرې دا پارټي یا دا فلانې یا الیکشن کمیشن داسې یا سپریم کورټ داسې یا ادارې داسې ګوره جی داسې چل دی مسله دا ده چې دلته کې دی الیکشن وګټي سو پیرې دا خلک نه دي راغلي ماته دا وایي چې دی نن د سلیکټډ خبره کوي فار ا ټایم بینګ زه یو منټ له یو سیکنډ له زه دا منم چې زه چلو مونږ سلیکټډ یو ما ته دی وایي چې دا مسلم لیگ نون والا په کم طریقه باندې راغلي دي په کم طریقه باندې اوسه پورې دی دا ډیلینګز نه کول اوسه پورې دی چې کم دی لګیا نو دا 2 کاله مسلسل چې پهله وزیر اعظم صاحب ته ویل او بیا چې کله وزیر اعظم صاحب وې چې نه کوم د سره په دې باندې خبره سره په پاکستان باندې د سره خبره راغلي عرفان صاحب تاسو خبرو کې دیوم به طریقه راغلي پیپلز پارټي هم به طریقه راغلي نو تاسو خدا دغه داوی کولی چې موږ په دیار سیس کې اصلاحات راولو او موږ به تیار یو سر جی موږ تیار یو موږ ته وګوره داسې چللی جی موږ سره خو میجارټي دی وخت کې په قومي اسمبلی کې لک شانتي دی او په سېنات کې موږ سره نشته په سېنات کې دی سره دی او دی مونږ چې په قومي اسمبلی کې کم بل منظور کو په سېنات کې چلے دی بلډوز کی چې کم د پاکستان د عوام د فلاح او د بهبود لپاره چې کم یو بل مونږ وروړو هغه دی ال په سېنات کې بلډوز کی را دي شي کنه جی اوس د سېنات الیکشن کیږي په 2021 کې په مارچ 2021 کې د سېنات الیکشن کیږي چیرمن سے ویلی دی وزیر اعظم صاحب دا وی چیرې دا الیکشن چې کم دی مونږ په سیکریټ بیلټ باندې بنکو د خرصول او خرید او فروخت چې پکې کیږي دا ختمو اوپن بیلټ باندې کوم پدې کې دی راشي حکومت د سپورټ کې پدې سیستم یو دغه وای نن سبا خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي کنه تاسو خبرو کې چې موږ بیلونه راوړو د عوامو لپاره راوړو او پای کې بیا دا پیپلز پارټي او دغه مسلم لیگ نون کوم ته چې په سېنات کې اکثریت دی هغه زموږ سره نه مني دا یو مثال موږ ته پیش کوي چې هغه
د فیټ اف بل اوس تاسو مخامخ د پاکستان د بقا د پاکستان باندې د دې د حکومتونو د وجه د مسلم لیگ نون د حکومت د وجه چې کم دی پاکستان د وایټ لیست نه ګری لیست ته تلو او دا فیټ اف قانون چې کم دی دا مونږ پاسکولو په دغه کې په قومي اسمبلی کې کلیر شو په سېنات کې دی بلډوز کو او سې کې غوستل چې پهله په نیب کې به دا ترامیم کې اوس نیب چا جوړه کړې ده د دې د غینه مخکې حکومتونو د په نیب کې ناستو پکار دی چې په نیب کې دی اصلاحات کړي په نیب کې اصلاحات بالکل ضروری دي که تاسو ګورئ ډېر کلونه تیر شي د جیو چې کوم ټي وي د هغې مشر چې کوم هغه څومره ټیم هغې سره و او بیا پیس هم ثابت نه شو هغه دغه شانې بیا دغه شو نو دغه زه خو دا ویم که نه جي ارشاد صاحب زه خو دا ویم که دلته کې دي که د دوی څوک کسان دي که دوی د هغه طرف ته څوک کسان دي د نیب اوسه پورې دوی یو بل خلاف استعمالول که نه استعمالول جي د مسلم لیگ نون خلاف چې څومره کیسز دي هغه د پیپلز پارټي ګورنمنت جوړ کړي د پیپلز پارټي اوس چې څومره کیسز د هغې خلاف روان دي هغه د مسلم لیگ نون د ګورنمنت او د هغه د مسلم لیگ خلکو په دې خلاف جوړ کړي په هغې کې خو مونږ یو کیس هم نه دی جوړ کړی ته اوسه مونږ خو صرف مکه کیسز چې کم دی هغه لګیا دی پرسو کوو او ټیک ټاک طریقې سره پرسو کوو او انشاءالله تعالی عزیز دا خلک به پې کنورټ کوو ټیک د خبر بل طرف ته لاړه ګوهر صاحب لږ راته دا ووایي چې کوم وسپال ته په ګلګت بلتستان کې کوم سیټ اپ دی تاسو وایه په دې پوزیشن کې چې دا کم یا دوه سیټونه پاتې دي هغې نتایج پاتې دي یا دغه شانې بیا آزاد امیدواران دي د مسلم لیگ نون دي چې تاسو هم په دې پوزیشن کې راشئ دا چېرته څه سوچ هم کړی دی چې تاسو هم حکومت جوړولی شئ د ټول نه مخکې خو زه لږ زما ملګری د ډېرې خبرې وکړې جی دوه خبرې کوم دته کېدای شي د تاریخ پته ني شکر دی د خو کم کوئی 52 سال هم کړی دی هغه نور خو اکثر موږ ته وایي چې تاسو چې دی نه اویا کاله کړی خو دې وطن کې چې کم تاریخ د دې وطن را روان دی تاسو وګورئ دا تر 1973 پورې یو بې آئینه ملک دا په انډیا ایکټ باندې چلیدو دلته پاکستان کې اړو آئین نو د 73 آئین چې جوړ شو نو څلور کاله پس په 77 کې مارشل لاو لګېده او هغه مارشل لاو قوتونه وي دا د کاغذ یو ټوکړه د اپل مې وغورځوله دغه سي دلته کې چې د مارشل لاګانو تاریخ راواخلې نو 35-40 سال دلته کې مارشل لاګانې پاتې شوي دي دلته دا بې آئینه ملک پاتې شوی دی پاکستان پیپلز پارټي ته په هغه صورت کې اقتدار ملاو شوی دی چې کله په 71 کې ملک مات شناله ول اقتدار ورکړ چې د سمبالولو نو کله چې په 88 کې ضیاءالحق سره د صدر جنرالانو والوت او د عمل چانش سمبالولې نو پیپلز پارټي ته به حالت مجبور اقتدار ورکوم ورله په مقابله کې حکومتي خلک ناس ته آی جی آی جوړ کړو تاسو ته د آی جی آی پته ده چې یو د آی اس آی دغه چیف پخپل وایي چې موږ فنډینګ کړی دی سیاسي جماعتونو ته نو د پاکستان پیپلز پارټي خلاف ټول عمر اسټابلیشمنت کې خپل رول پلی کړی دی د هغې خلاف اتحادونه جوړ کړي دي او په دې وطن کې د ټول نه زیات او خودمختاره حکومت د دې وطن د ټول نه سټرونګ اسټابلیشمنت د پاکستان په حکومت کړی دی دلته آئین همیشه بولډیز شوی دی موږ چې په 2008 کې مرالو د ملک ساحلو هغه د ټولې دنیا ته معلوم دی هم په حالت مجبوري کې نه کاله مارشل الله تیر شي ونه موږ ته اقتدار وسپارلی ٹھیک دی جی اوس چې صورتحال دی څنګه چې ملګري وي کیسونه تاسو جوړ کړي د پاکستان پیپلز پارټي 2008 نه 2013 پورې چې کوم حکومت یو پولیټیکل کیس هغه کې نه دی جوړ شوی د چا خلاف نه دی رجسټر شوی موږ بالکل د پولیټیکل وکټمایزیشن نه لوري د اساس د عمل بوتل او 2013 کې یو ډیر ټیک ټاک طریقې سره یو ترانسپیرنٹ چې دینو دغه کو ترانسفورم کو پاور موږ وایو چې په دې ملک جمهوریت چلیږي اوسم په 2018 کې د ټولو حادثاتو باوجود چې په دې وطن کې په کم طریقه ریګنګو شو زویم چې دا په ګلګت بلتستان کې 2018 ایکشن ریپلی وشوز داغه باوجود منګه په پارلیمنت کې ټول پولیټیکل قوتونه مجبور کړو چې نه د عمل په چلول غواړي په دا پارلیمنت دی بشکا دا سلیکټ دی د دې سلیکټ باوجود من کینو چې د عمل کو چلیږي او من کینو هغه قوتونو تم وایو چې بای تاسو د دې سیز نه اوځي په خپل ډومیل تلل شي د خپل دایره کار کې دنه یو کار ساتي او هغه سیز مونږ ته په ګلګت بلتستان کې دا ریزلټ ملاو شو چې هیڅ څوک د هغه حالاتو نه دغه اخلي ٹھیک دی نتیجه اخذ کوي نه بل څه کوي هغه سیز روان دی من ګلګت بلتستان کې چې په کوم طریقه د پیپلز پارټي خلاف ریګینګ وشو ما تاسو ته چې څنګه وي موږ بهر دروازه ټکو خپل احتجاج بم جاری ساتو موږ په دې وطن کې همیشه چې پاکستان پیپلز پارټي راغلی دا په سمپل میجارټي کې راغلی دا خو تاسو وګورئ 2008 نه 2013 پورې آئینی امندمنت وګورئ 18وی ترمیم وګورئ دی صوبو خود مختاری وګورئ دا ټول موږ په کنسنسس کې نو لیدي مذاکرات هم کړی دي سیاسي قوتونه هم یو ځای کړی دي او د ملک آئین او قانون حکمرانۍ د پاره چې د یو لار جوړه کړی او د روان ټیک دی ګور صاحب فضل الله صاحب تاسو لږ دا وایي چې دوی خبره وکړه چې
که په نیب کې اصلاحات هغه تاسو ولې نه کول؟ تاسو خو 15 کال حکومت هم تیر شو، په کار چې پاکې تاسو اصلاحات کړي وي. د هغې سره سره دوی عرفان صاحب یو خبره وکړه چې تاسو داسې ډېره قانون سازي ده چې د هغې نه عوامو ته فایده ده او د هغې قانون سازي چې کوم دی نو په سینټ کې تاسو د هغې په لار کې رکاوټ جوړېږئ. نو آیا تاسو نه غواړئ چې د عوامو ته سهولت میلاو شي؟ که نه د دوی د خبرو تاسو اتفاق نه کوئ؟ دا هغه خبره ده چې یاره مخکې خلکو غلط کارونه کړي، زه هم اوس غلط کار کوم. دا خو هغه خبره دی کوي چې یاره ته په یو نوې ناره باندې راغلی چې زه یو نوی پاکستان جوړوم چې په هغې کې به دا څیزونه نه وي. بل طرف ته دا دی چې دا عجیبه ګورنمنټ دی چې په دې کې د نیب کردار دا دی چې په کوم وروسته د حکومت خلاف د تحریک اعلان وکړي په سبا باندې تا ته نوټس را شروع شي، که تا کم وخت کې د اعلان ختم کړ بیا نیب خاموش شي. دا نیب خو چې څنګه طریقې سره دی استعمال کړ، زما خیال د دنیا په تاریخ کې چې داسې نشته چې یو احتسابي اداره چې کوم ده اب بالکل د دې یو اعلیکار په تور باندې د دې د یو اعلیکار په تور باندې لګیا دی او هغه خلک مطلب وکټمایزیشن کوي او هغه په دې ځای کې هغه وخت کې چې نواز شریف 126 دن د دې درد برداشت کړی و او دی مطلب دا د صرف د مریم نواز او یا د بلاول هغه جلسې برداشت کول په پوزیشن کې دی نه دي. اوس په کې دی چې د کرونا سهارم واخلي. خو زه دا وایم چې دا هغه خلک دي چې دی دا کوم تاسو خبرو کا چې دی وایي چې مونږه اصلاحات راوستل غواړو، مونږ عوامي فلاح دپاره اقدامات کول غواړو او دای په لار کې رکاوټ اپوزیشن دی. دې موږ ته یو کار داسې وکړي چې په هغې کې د عوامو ته ریلیف میلاویږي او هغه موږ رکاو کړي. یا د پټرولو قیمت کمول غواړي، موږ اپوزیشن دی چې کم دی موږ نه به کمې. دې خلکو له صحت سہولیات ورکول غواړي، موږ په هغه لارې کې رکاوټ یو. زه خو دا وایم چې د مسلم لیگ په حکومت کې موټر ویز جوړ شو، د مسلم لیگ په حکومت کې د توانایي بحران چې کم دی هغه ختم شو، اټمي دھماکې وشوې او دغه رنګ مطلب دا د پیپل پارټي په حکومت کې هم دغه رنګ کارونه شوي. موږ ته د دې یو ښه سوا د یو بوګس BRT ده چې په هغې کې کم کرپشن شوی دی، ملم جبه کرپشن شوی دی. ما ته دا وایي چې تاسو لاړ شئ الیکشن کمیشن ته، تاسو الیکشن کمیشن کې یو فارن فنډینګ کیس وکولو کوي، په هغې باندې تر اوسه پورې مطلب هغه کیس نه لګیا نه کولاویږي. نو موږ څنګه دا توقع لرو چې موږ به هغې ادارو ته لاړ شو؟ زما په خیال باندې د ګلګت بلتستان دا د اپوزیشن ته دا یو داسې سیګنل ورکړه چې که چېرته دا حکومت د کرنګ وي نو د شفاف انتخاباتو یعنی په یو ځای کې هم توقع موږ نشو ساتلی. او زما په خیال باندې د دې خلاف به دا ټول PDM چې کوم دی دا به په دې ګلګت بلتستان د الیکشن خلاف دا به ټول راوځي. او زما اندازه دا ده چې انشاءالله عمده د دې د مارچ د الیکشن خبره کوي. زموږ خو خیال دا دی که د اپوزیشن دا تحریک دغه رنګ مضبوط و نو انشاءالله د مارچ د مخکې د عوام د دې د رخصتۍ په تمه ناست دي. ټیک دی فضل الله صاحب. ګرانو کتونکو پروګرام کې به خبرې روانې خو موږ سره د مې ټیم دی وړه شانتي د مخلو پس راځو موږ سره اوس. د مې نه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. د ګلګت بلتستان انتخاباتو په اړه باندې زموږ پروګرام روان دی. عرفان صاحب تاسو راته لږ دا ووایئ، ما مخکې هم دا تپوس کړی او تاسو بل طرف ته خبر لاړه چې په ګلګت بلتستان کې اوس هلته د خلکو کومه د ټول نه لویه مسله ده چې تاسو وایئ چې زموږ پاکستان تحریک انصاف هلته حکومت جوړ کړي نو دغه به زموږ ایجنډه وي، ستاسو ایجنډه څه ده او هلته دغه لوی کوم ستاسو په خیال سره چې کوم مسایل دي په هغه کې څه دي دا که راته لږ مختصر ووایئ. دا هغې پسې راځم چې خو د هغې نه مخکې زه صرف د 2013 حوالې سره دې خبره وکړله ګوهر انقلابي صاحب چې یاره مونږ ډېر ټرانسپیرنټ طریقې سره چې کوم دی ګورنمنټ چې کوم دی مونږ ټرانسفر کړو مسلم لیگ نون ته. هغه الیکشن باره کې د دوی کو چیرمین دا سټیټمنټ دی چې د آرو الیکشن بیا د هغې نه مخکې دی دا ووایي چې په 2008 الیکشن کې مونږ ته اقتدار اوسپارلی شو به امر مجبوري. نو چا اوسپارلو؟ دی په خپله هغه دغه خبره کوي چې په کم خلکو باندې الزام لګوي چې دا سلیکټرز راوستي دي، دی چا راوستل. بیا په 88 باره کې دی دا خبره وکړه چې بېنظیر صاحبه چې کوم ده هغه یې چې دی به امر مجبوري یې راوسته او هغې ته اقتدار وسپارلی شو. نو ګوره جي د دوی په خپل په خبرو کې کنټراډکشنز دي. دوی ټول عمر په دې بیساکو باندې دوی ټول عمر هم د دې اسټابلیشمنټ په کندو باندې او په اوږو باندې دوی رالی دي، حکومتونه یې کړي دي چې کله په ملک کې آزاد او صاف او شفاف الیکشن شوی دی نو دوی ته بیا ښکاره شوي دي چې یاره دلته کې اوس چې کله اسټابلیشمنټ انکار وکړي چې نه وروره زه به چې کوم دی د آئین د قانون او د انصاف مطابق به
خپل چې کوم رول دی اب از پلی کوم نو پاغي باندې د دې اعتراض دی چې دوی ولې هغه کوي. اوس راځم جی د فضل الله صاحب یو خبر وکړه زه وایم چې د ټولو نه مخکې فضل الله صاحب د ټولو نه مخکې د خپل محترمه مریم نواز بیبي صاحب نه تاسو کی چې آیا هغه په کم خبرو باندې اوس ولاړ دي هغه ټیک دي کنه اسنه چې سباله بیا بیان بدل کړي یا بدل دي چې اسټابلیشمنت د پهلا دا ټل لري کی هغه نه پسته به سره زو حکومت زبو سره مذاکرات ته کینم نو کدا ډیموکراټک فورسز دي کدا پی ډی ایم چې دا چې کم دی یو اتحاد جوړ کړي کدا ځان ته ډیموکراټک وای نو د خلکو ته پکار دي چې د ټولو نه مخکې خو د شرم مقام دی چې یو سیاسي پارټي مشر دا وی چې دا فوج د پهلا دا حکومت لري کی بیا به سره مذاکرات ته کینم نو دی لګیا جنگ اومغه خلاف کوي او اومغه ته وی چې پهلا تدار لري کا یو جمهوریت حکومت چې کم دی غیر جمهوری طریقې سره لري عرفان صاحب ټیم موږ سره کم دی ته مختصر ما ټول غټه ایشو چې کم دا په ګلګت بلتستان کې هغه د بیروزګار ده ان شاء الله تعالی عزیز د تحریک انصاف په خپل منشور مطابق چې کم دی د صحت انصاف کارت دی خبرو کړل چې را څنګه بدغه کیږي مونږ د خیبر پختونخوا د دې سوي ورته د دې سیز آغاز وکړو ان شاء الله در دې منث اینڈ پورې بلکې د ایر اینڈ پورې پنجاب کې چې کم دی 50% خلکو ته به ملاوي شي ګلګت بلتستان د پاره چې کم دی اپروول ورکړي دي ان شاء الله تعالی عزیز پاغي باندې به کار شروع شي. مونږه د عبوري صوبې چې کم دی وزیر اعظم صاحب اعلان کړی دی ان شاء الله تعالی عزیز اوس ټایم راغو چې مونږه عملی جامه د ټولو نه مخکې به زمونږ وزیر اعلی چې کله حلف واخلي ان شاء الله تعالی عزیز په ګلګت بلتستان کې زمونږ مرکزی حکومت پہلا خپل اعلان چې کم دی پاغي باندې عمل درآمد کوي او هغه بدای چې ګلګت بلتستان ته چې کم دی عبوري صوبې اعلان همدغه د عبوري صوبې په حواله سره کته خبرو کو وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان وکړو اوس په دا کې استاد په خیر سره آئینی سرو کاوټونه شته کنيشته او دغه په کومه طریقه دا حل کېدای شي. ورجی زه خو اول د ملګری ته دا دغه کومه چې ما حالت مجبوری دا وي چې کله دای سره بل لار ني نو دای الیکشن کې بیا مداخلت ونکي نو ځکه پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې په دې صوبه کې د ننوم آزادانه انتخابات کیږي مونږ وایو چې څوک هم راځي خو چې چاته په اعتراض ني مونږ کپ 2013 کې کم کېل شو کپ 2018 کې هم شو مونږ د حادثاتو باوجود قبول کړل پارلیمنت کې ناس شو ځکه چې مونږ ملک کې انارکی نه پیدا کوو سو پوری چې د ګلګت بلتستان خبره ده ګلګت بلتستان ته د کونسل اختیار ملاو د بنظیر بټو په دور کې ملاو شو وسوم دا کم حیثیت چې ته ملاو شوی دی دا وته په 2009 کې د پاکستان پیپلز پارټي په دور کې ملاو دی چې کما دا د موجوده چې کم سیټ اپ دی وزیر اعلی دی یا التر دی 25 یا 24 ممبرز دي تر هغه پورې ګلګت بلتستان صوبه نشي جوړې دي تر سو پورې چې آزاد کشمیر اعتماد کې نه غستې شوی نمبر 1 نمبر 2 داغه د پاره با آئینی اصلاحات کې د پاکستان کانسټیټیوشن کې با 2/3 اکثریت سره امندمنٹ کې داغه نه پس په هغه ته د صوبې حیثیت ملاويږي 2/3 میجارټي آیا د تحریک انصاف سره شته چې به صوبه جوړي په پارلیمنت کې نو زه دا وایم چې دا د وخت نه مخکې د کم اعلان کاو د صرف د الیکشن د غټلې لپاره یا د خلکو د متوجه کولو لپاره دا اعلان وکړي چې التکي د صوبه جوړ شي قابل عمل نه ده یو خبره کوم چې فیټ اف کم قوانینو پاغي کې چې اپوزیشن نه ویلې نو فیټ اف قوانین باندې نه منزورې دو هغه د حکومت د مرزه مطابق فیټ اف قوانین اپوزیشن وسره منلې دي خو بیا هم د ګری لیست نه پاکستان د دور نه وته سو پوری چې د اکاونټیبিলিټي خبره ده نو ګور دا موږ نه وایو ګور سپټمبر سره کم دی سپریم کورټ جج وای چې دا دغه کم دی دا نیب کم دی دا انجینیرینګ د پاره دی دا پولیټیکل واپستګو او د وفادارو چې ختمې راځي د ګور سپټمبر امندمنټس پکې کو راځي اصلاحات پکې کو د سپریم کورټ ورډیک په موجود دی ټیم را سره بالکل کم دی اخیری منټ دی فضل الله صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو خبره کوي چې دانلی شوی دا انتخابات صحیح نه دي شوی او تیر چې کم 15 کال تاسو په ګلګت بلتستان کې حکومتونو تاسو ماته داسي وایي چې یو 2 3 او دا کارونه و مونږ کړیو خو داغه باوجود زموږ سره دانلی وشو او موږ له خلکو مطلب موږ له سیټونو نه کړی شو ورې هلته کې د عربونو پیکیج اعلان چې کم کړو پای باندې عمل درآمد چې کم دی حفیظ الرحمن هغه وکړه دویم خبردار د امن او امان قائم کړ دریم خبردار هلته فرقه وارانه فسادات کېدو په سونو خلک و چې دی په هغه فساداتو کې مړه کېده اوس خبره دغه ده چې هغه وزیر اعلی چې کوم دی چې د هغه باره کې د هغه پاپولیرټي دغه دا وه چې هر چا د هغه منله او بیا خبر دا وه چې بل طرف ته تاسو وګورئ د مریم چې کومې هلته جلسې کېدې د هغه جلسو نه هم د دې خبرې اندازه کېده چې د هلته د عوامو توجه چې کوم طرف ته وه یعنې داړو ښکارېدل نه
چې دلته به چې د پی ټی آی دغه راو دا تاسو ګورئ ښه په پلانینګ باندې اوه آزاد یعنی داسې فکر یې دغه کړی چې په دې باندې دې ګورنمنټ جوړېدی شي یعنی اوه آزاد او د پی ټی آی نه ته نان دا دې لپاره کړي د دې سمبل ګورنمنټ راشي او دې باندې دغه خلک د خپل ځان د ټیک دا او اخري فضل الله صاحب ټیم بالکل شارټ دی ستاسو آینده لا عمل سره پارټي زموږ ان شاء الله آینده لا عمل دا دی کوم ته په دین نجات ورکو او موږ مطلب دا دی د پی ډی ایم په پلیټ فارم باندې چې کوم عوامي تاسو ګورئ چې د توقعاتو نه زیات خلک چې کم دی وخت کې د پی ډی ایم په احتجاج کې را روان دي او زما په خیال باندې اوس هغه سټیج راورسېده چې عوام هم دا غواړي چې د حکومت نه څومره زر موږ ته نجات ملو شي. صحیح ده، ډېره مهرباني، ډېره مننه فضل الله داودزی صاحب، گوهر انقلابي صاحب، عرفان سلیب صاحب. ګرانو کتونکو همدغه زمونږ د نن پروګرام چې کوم د ګلګت بلتستان انتخابات شو په هغې کې څوک به حکومت جوړوي، دغه چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي د هغې لخوا دغه د دانلي الزامات لګي، دغه شانې په تېرو وختونو کې که هم موږ کتلي دي نو هم دغه الزامات لګېدلي د سنوي خبر نه ده. خو بهرحال اوس به ګورو چې حکومت څوک جوړوي، اول ته چې کوم د هغې مسایل دي دغه په کومه طریقه حل کېږي. ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازت غواړو. الله پامان.